بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت دلته تاسو ګورئ مونږ موجود یو او د هدینځای اصلاحي جګړې صدر خواجه فیض الغفور په مشرۍ کې د افغان شورا ممبران چې کوم د هغې راغلي دي او د هیومن رائټس خیبر پښتونخوا چې کوم کوارډینیټر دی اکرام الله خان هغې راغلي دي او هغه د افغانانو چې کوم په افغان مهاجر کیمپ چکدره کې مشته دي د هغې د مسلو نه ځان خبره چې دغه مسایل چې کوم د هغه مخ په وړاندې باندې بوزي تاسو واورئ. زه لومړی محترم اکرام الله خان یوسفزي صاحب ته ستلیمي شویم په خیر راشي او همدارنګې تحصیل عریضۍ جرګې مشران او د پریس کلب چې څونه راکین دي ټولو ته خوش آمدید وایم. زموږ په کیمپ کې چې کاله موږ مهاجر شوي اوسیږو تقریبا شپږ څلوېښت کاله کېږي. موږ چې په دې کومو ځمکو کې اوسیږو زیاته برخه یې موږ اجاره ورکوو. د مهاجر دي د زیات کمبود په وجه باندې موږ اجارې ورکوو او اجارې زموږ په وس په توان کې نشته دی. موږ ډېر غریب او مظلوم خلک نو موږ جناب اکرام الله خان صاحب ته دا پیغام ورکوو چې زموږ پیغام لوړ مقاماتو ته ورسوي چې موږ ته داسې یو ځای پیدا کړي چې زموږ د خلکو ته سهولت او د دې کرایګانو نه موږ خلاص شو. دویم زموږ ځایونه ډېر تنګ شوي دي. کله چې د کمبود په وجه باندې موږ یو ځای نه لږ شانتې وخوځېږو دلته د ځمکو والا چې موږ یې انحصار یوازې د ځمکې مالکان پېژنو هغوی راځي او سم نه چې په دغه ځای باندې قبضه کوي او چې دا ځای زموږ دی نو بیا موږ ته نه پرېږدي نو زموږ د هغوی ترمنځ کشمکش راځي جنجالونه راځي. نو که واقعا دا ځمکې انحصار په اجاره باندې اخیستې وي نو په خپله اجاره کې دې وساتي چې هسې نه چې زموږ او د علاقې د خلکو په منځ کې مشکلات جوړ شي. موږ دا جدي غوښتنه کوو چې انحصار دې زموږ دا مسله حل کړي. درېیمه مسله زموږ د مکاتبو او همدارنګې د حفظ و مراقبت ده. زموږ مکاتب چې دي هغه ډېر خام و کچا او همدارنګې د زیات کمبود په وجه باندې شاګردان نشي توانېدلی چې په هغه کې مکمل درس او سبق ووایي او د نور سکولونو ته ځي د وجې د زیات کمبود په اساس باندې. کوم چې صفایي مسلې دي زموږ د هغه مواد چې هغه دغه دي فضله دي د هغې د جمع ځای نشته دی زموږ سره. زموږ خواوشا کوڅې ټولې داسې دي بېکاره دي د امراضو سرچینه ده. نو موږ د جدي غوښتنه کوو زموږ لپاره د حفظ مراقبت او د صفایي یو دغه موږ ته پیدا کړي او لاره ګذر موږ ته پیدا کړي. د هسپتالونو د شفاخانو خبره ده. شفاخانه لرو مګر په هغه کې متخصص ډاکټران موږ نه لرو. عرض دی چې موږ ته متخصص ډاکټران راکړی شي او دغو ته دوایي او میډیسن هغه ورته مهیا شي تر څو زموږ د خلکو هغه فرسټ ایډ مرستې چې دي هغه هلته صورت ونیسي او بیا که هلته نه کېدله بیا موږ مقامي هسپتالونو ته ځو. بل زموږ د کیمپ کې چې کوم مشران دي شورا ده ځوانان دي مشران دي د دې ترمنځ الحمدلله دغه شته دی هماهنګي شته دی خو د هغوی دپاره یو خاص ځای د شورا مقر نشته دی چې د هغوی دپاره د شورا یو مقر پیدا شي په دغه کې ځوانان د مشرانو سره او مشران د کشرانو سره ګوري. د علاقې د مشرانو سره زموږ کتل ډېر شته دی الحمدلله ډېر زیات شریف او په ښه انداز کې د علاقې خلکو سره زموږ راشه درشه ده. د هغوی د موږ سره ډېر ترحم دی موږ ته زیات خوشحاله یو. تر دې دمه پورې موږ ته هېڅ قسم صدمه د دوی د خوا نه ده راکړه شوې مګر دا یو دغه لرو چې دننه زموږ په کیمپ کې چې کومه ځمکه انحصار سره په قبضه کې ده دا د په خپله قبضه کې وساتي او په دې مهاجرو باندې دا ځایونه ډېر زیات تنګ او ډېر دغه دي د دې لپاره دې غور وکړي. موږ یوه غټه مسله د ویزو ده چې هغه موږ ته ویزې نه میلاویږي. زموږ کوم سټوډنټان چې دي کوم بچي چې دي کوم کشران وروڼه چې دي هغوی د دې مشکلات د دې ویزې د مشکلاتو په وجه باندې هغوی چې کوم کاغذونه له کوم سبقونه ووایي هغه سبقونه چې هغوی واپس هلته ځي ویزې ورته نه لګي. یو ویزه کم از کم چې لګیږي اول خو لګیږي نه بیا چې لګیږي نو $1,000 یو نیم $1,000 د هغې نه هلته خلک غواړي. نو زموږ دغه مشکل دی زموږ د اکرام الله صاحب ته دا خواست دی چې دوی زموږ دا مشکل حل کړي چې زموږ د افغانانو په کیمپونو کې تر 15مه پورې کلاسونه شته د 15 نه اخوا شپږم کلاس نشته په لحاظ زموږ میډل سکول ختم او په پبلیک سکولونو کې یا په ګورنمنټ اف پاکستان کې چې کومې داخلي دي هغه ډېره په مشکل دي. زموږ د میډیا نه د اکرام صاحب نه او د ټولو مشرانو نه دا جدي غوښتنه ده که د افغان کمیشنریټ سره که د پاکستان دی چې د افغانانو په سکولونو کې واپس دغه بریک ختم کړي او شپږم کلاس پکې ور شروع کړي چې زموږ اوومه او اتمه او نهمه هم تر 12 پورې کلاسونه شروع شي. دویم نمبر خبره د میډیا والو سره زما دا یو ریکویسټ دی چې موږ دلته په چکدري کې خصوصي طور ژوند کوو د ټولو افغانانو خبره نه کومه او دلته انصار او افغانان بالکل لکه د یو ورونو دي. بعضې داسې عناصر دي چې زموږ او د دې خلکو په منځ کې
بدګماني پیدا کوي، غلط سوچونه پیدا کوي او په منځ کې بې اتفاقي راولي. نو کم از کم دغه خبرو له هوا ورکول نه دي پکار چې موږ د رونو په شان ته دلته ژوند وکړو او څوک چې دغه خبرو له هوا ورکوي پکار دغه ختم شي. درېیمه خبره دا ده، دلته د تحصیل یا دیندۍ باندې یو قومي جرګه ده. پکار ده چې زموږ د کیم نه په هغې کې یو 2-3 کسه ایډجسټ کړي، ځکه چې زموږ ښه ام په دې معاشره باندې یو مثبت اثر کوي او زموږ بد هم په دې معاشره باندې یو بد اثر کوي. که چېرته پولیټیکل یا داسې کومې مسایل چې هغه ځان لري نو خیر دی، خو که د امن و امان مسله که دغه شانته د خیر ښېګڼې مسله پکار ده چې دغې جرګه کې زموږ یو 2 افغانان مشران کینی او دغه پالیسونه موږ خبر کړي او په شریکه باندې دې سره دغه سفر مخ په وړاندې باندې بوځو، نو دا به ډېره ښه خبره وي. زه د ادینزۍ اصلاحي جرګې د افغان شورا د پریس د میډیا چې کوم انریبل فورث فیلر اف د سټیټ چې ورته وایي هغې زه شکریا ادا کوم چې راله او بیا د افغان چې کوم زموږ د رونه دي دی ماته بار مطلب تھرو میسیجز کالز دا ویلیو چې تاسو سره یو ناسته کو زموږ ایشوز دي دلته څه مسایل دي چې هغه مسایل چې دي په ریلیونټ فورمز باندې تاسو هغه اوچت کړئ. دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چې موږ په بهترین طریقې سره ستاسو میلمستیا وکړو. دې چې کوم خپل ذکر وکړو په مسایلو کې چې موږ ته د 5م پورې تعلیم شته او بیا مخکې نشته، نو دا بیسک هیومن رایټ دی، دا نه زه بندولی شم او نه بل کس بندولی شي. دویم چې خبره ده د صحت، انشاءالله دا به هم زه د افغان کمیشنریټ یا چیف کمیشنر صاحب سره یا منسټر صاحب سره انشاءالله سونر په دې باندې زه میټینګ کوم. درېیمه خبره تاسو د ویزې ریلیټډ وکړه، نو دا پیورلی د فارن آفیس په ډومین کې راځي. فارن آفیس کې چې کوم آفیشل دي نو په دې کې به موږ پراپرلی خپل لیټر هم کوو، کال به هم کوو، د هغې سره ملاویږو هم. لینډ خبره دې وکړه د UNHCR، نو په دې باندې ډېر سټرکټ پالیسي ده چې کوم د کیمپز مکه چې کوم ده د مالکانه حقوقو باندې بلکې نشي اخیستی. نو دغه مسله چې ده دغه به هم انشاءالله چې کوم دې ته څومره مشکلات دي بابت کې نو دا به ولهم انشاءالله حل کوو. تاسو د ټولو ډېره زیاته مننه، ما ټول خبرې واورېدې او انشاءالله چې کم فورم هم وي، کم یو رایټ فورم وي، په رایټ فورم باندې به زه ستاسو اواز که هغه که د کابینټ وي، که هغه کارز وي، که منسټر صاحب وي، که هغه سیکرټري صاحب وي، که کمیشنر صاحب وي، که چیف کمیشنر صاحب وي یا فارن آفیس وي، انشاءالله دا ایشوز چې دا ټول دا به زه ډسکس کوم او د دې چې کوم دی انشاءالله زه به ریزلټ راوړم او تاسو ته به انشاءالله مخې ته ږدم. زه د ادینزۍ اصلاحي جرګې هم ډېر زیات مشکور یم چې دی یو ډېر زیات پرامن یو ماحول جوړ کړی دی په چکدره کې، په دې ټول علاقه کې خو سپیشلي په چکدره کې، ځکه چې هلته کیمپ دی افغان مهاجرینو، نو د دې پکې ډېر یو پازیټیو رول دی. زه دا ډېر زیات اپریشیټ کوم. نو تاسو د ټولو ډېره زیاته مننه، ډېره شکریه او اجازت کوالم جی.